نو انشاءالله موږ به ځان ته ګورو. تاسو خپل ځان ته لږ سوچ کوئ چې مخکې ما کم دروغ وی، مخکې ما کمه چغلي کوله، مخکې ما کم ګناونه کول، زه چې کم دی د هغې نه اوس پرهیز کوم او که نه کومه. که ستا مخکې کم ګناونه دی اوس هم جاري دي، ته پوه شئ زما دا روژه چې کم دی هغه مقام ته نه ده وررسېدلی چې ما چې کم دی نو متقي او پرهیزګار کړي. په دې باندې محنت وکړه، لږ پر خپلو سترګو باندې غور او فکر وکړه، لږ دې ژبې باندې غور او فکر وکړه، لږ پر غوږونو باندې غور او فکر وکړه، لږ خپلو اداګانو طرف ته لږ نظر چې کم دی نو دا ور وګرځوه. لہذا الله د دې لپاره روژه لازمه کړې. ربه دا خبره خو زه سخته غونته معلومیږي، ځکه روژه خو دې ته ویلی شي چې د سهار د ختو نه وروسته د نور د پرېوتو پورې انسان د اکل شرب وغیره نه ځان بچ کوي، نو دا خو یو قسمه د انسان دپاره سزا ده. الله فرمیل کما کتب علی الذین من قبلکم، اے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو، زه ستاسو نه خفه نه یم چې په تاسو باندې مې خورا څښاک وغیره چې کم دی نو دا بند کړل، بلکې را د مخکې نه را روانه خبره ده کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روژې فرض کړی شي په هغې خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې وو. تاسو عام چې کم دی د دنیا کې لږ نظر ګرځولی دی، په یو انسان باندې تکلیف راغی، سیلاب راغی، د ده کور یې را وغورځو، نوره محلې او علاقې کې کورونه د خلکو آباد دي، د انسان ته ډېر زیات دک وررسي. خو که راسې عمومي غونته سیلاب راغی، د تمامو خلکو فصلونه یې ویوړل، د تمامو خلکو کورونه یې راوغورځول، نو بیا دې انسان ته دومره دک نه وی یوازې زه نه یم، دا خو تمامه دنیا پرې کې اختره، یوازې زما باغ نه دی تباه شوی، دا خو ګلی شوي د تمامو خلکو باغونه یې رېجولي، نو دې انسان ته دومره دک نه وي. نو الله د دې انسان د دک او د پریشانۍ ختمولو لپاره وفرمیل چې په تاسو خو روژه فرض کړی شوې ده، خو یوازې په تاسو نه ده، ګورئ ټینشن بنالی کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړی شوي په هغه خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې وو. تاریخ پر یې خبره باندې ګواه دی چې دا روژې الله په هر یو امت باندې فرض کړي او لازم کړي دي. البته په کیفیت او طریقه کار کې اختلاف. نور نفس وجوب د روژو د حضرت آدم علیه السلام د وخت نه روانو. حضرت آدم علیه السلام جنت کې الله پیدا کړ خپل قدرت په لاسونو باندې. موږ او تاسو حضرت آدم علیه السلام نه پیدا، داغه په واسطې سره پیدا. آدم علیه السلام الله خپل قدرت په لاسونو لومبی انسان تیار کړ. مخلوقاتو کې الله انسانانو له بعضې انسانان له ډېر زیات حسن ورکړی، وس هغه د آدم علیه السلام نه پیدا. آدم علیه السلام برای راست خدای پاک د خپل قدرت په لاسونو چې کله تیار کړ، درې تاسو اندازه ولګوئ چې حضرت آدم علیه السلام به بذات خود څومره ښایسته و، ځکه برای راست خدای پاک پیدا کړی دی په خپل قدرت په لاسونو باندې. نو حضرت آدم علیه السلام چې الله په جنت کې کله دی وجود ته راوسته، الله چې کوم دی قرآن کې تذکره کوي، حضرت آدم علیه السلام یې یو خاص ونې نه منع کړ چې ای آدم علیه السلام ګرځه، جنت ستا دپاره آزاد دی، کوم ځای هم ته خوراکونه کې، فکلا منها رغدا حیث شئتما، پراخه خوراک چې کوم دی نو کوئ تاسو ستا بیبي حضرت هوا او دغه شان دی کوم ځای هم ستاسو خوښ یې هلته ګرځئ، خو ولا تقربا هذه الشجره، یو خاص ونه الله آدم علیه السلام ته وښوه. ای آدم علیه السلام هرې خاص ونې ته به نه نږدې کېږي. حضرت آدم علیه السلام ته شیطان په زړه کې وسوسې ور واچولې، بالاخر هغه ونې ته آدم علیه السلام ور ورسو. آدم علیه السلام چې کله هغه ونه وخوړه، حضرت آدم علیه السلام ته احساس وشو. الله ورته وفرمیل ما تاسو ته نه ویلي چې دې ونې ته مه نږدې کېږئ، ما دا نه ویلي چې را شیطان ستاسو دشمن دی. آدم علیه السلام ته چې کله احساس وشو، نو حضرت آدم علیه السلام په ژړا شروع وکړه، ځکه ستومانو په خپلو کړو باندې. نو چې کله آدم علیه السلام ژړا شروع کړه، دا خبره تاسو ښه پیژنئ، یو ماشوم یې وړوکی، د ده حسن ډېر زیات وي، خو چې کله دې ماشوم باندې داسې ژړا ولګي، یو څو ورځو کې چې کم دی د ده د مخ هغه رونق ورو زایل شي، ختم شي. نو حضرت آدم علیه السلام د ژړا د وجې نه هغه حسن پاتې نه شو کم چې په جنت کې رټولو نه اولو. دنیا ته الله آدم علیه السلام ښکته راکوز کو. آدم علیه السلام داسې ګرځي راګرځي دنیا کې، شیشې او عینونه خو نه و چې آدم علیه السلام خپل مخ کتلی وی. یو پیر آدم علیه السلام د اوبو په غاړه ناست دی، لاندې ډن کې وکتل،
هغه حسن چې کم دی نو جنت کې د آدم علیه السلام هغه حسن لږ کمزوری شوی دی رب ته فریاد کوي الله د هغه حسن دوباره راوستو دپاره حضرت آدم علیه السلام له روژه ورکړه او روژې حضرت آدم علیه السلام له الله د ایام 20 ورکړي ایام 20 د هرې میاشتې 14 14 15 دا د حضرت آدم علیه السلام روژې وي د دې ځای نه موږ ته اندازه ولګېده الله فرمیل ای انسانانو دا یو عظیمه تحفه ده د روژې چې تاسو له مې درکړې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په مخکینو خلکو باندې فرض کړی شوی وه نو حضرت آدم علیه السلام د ایام 20 روژې ونیوې نبی علیه السلام سنت طریقه هم دا ده چې هره میاشت کې د ایام 20 معنی دا چې کله سپوږمۍ دا مکمل شي او شپه بالکل رڼایي د دغه 3 ورځې به نبی علیه السلام روژه نیوه د دې فضایل احادیث مبارکو کې راغلي بهر کیف کله چې الله آدم علیه السلام پیدا که د کم وخت نه چې انسانیت پیدا دی د هغه دور نه روژې مسلسل طور باندې را روانې دي حضرت نوح علیه السلام 900 کاله قوم ته تبلیغ کوي 900 کاله کې اتیا یا دوه کم اتیا یا دوه د پاسه اتیا خلک مسلمانېږي حضرت نوح علیه السلام ته الله فرمیل اے نوح علیه السلام ستا په قوم کې نور څوک ایمان نه راوړي کومو خلکو چې ایمان راوړي هم دغه کسان دي نور څوک نه مسلمانېږي حضرت نوح علیه السلام خیره کوي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا حضرت نوح علیه السلام دعا الله قبول کړه نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی نوح علیه السلام ته الله حکم وکړه اے نوح علیه السلام یو کشتۍ جوړه کړه طوفان چې کله راشي ته به په کشتۍ کې کښېنې ستا سره کم کسان اتیا کسان مسلمانان دي دا به هم په کشتۍ کې د ځان سره کښېنې د دې حیواناتو نه جوړه واله ځکه دنیا به چې کم دی نو اوبه دا په لپیټ کې اخلي او دنیا به تباه کې غرق کېږي به تمام حیوانات په هم د هغې سره غرق کېږي ختمیږي به یو جوړه به د ځان سره کشتۍ کې والي حضرت نوح علیه السلام هغه کشتۍ ته مسلمانان ور وخېجول خپل اهل او کړمه ور وخېجوله د هر حیوان ذرې نه یو جوړه واغسته د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ پرې اوبو باندې راسې ګرځېده مفسرینو لیکلي کله چې به دا کشتۍ خانه کعبې خواله راله خانه کعبې نه چاپېره وی داسې وپېرې طواف وکړه او بیا به لاړه نه دغه کشتۍ شپږ میاشتې را اوبو په سر باندې ګرځېده او کله چې الله اراده وفرمیله اسمان هم اوبه ښکته رابهول شروع کړی ځمکې هم اوبه چې کم دی په بر خوټ کول شروع کړی الله چې را قوم غرق مکمل طور باندې خلق ختم شل الله اسمان ته وفرمیل ای اسمان اوبه دې ودروه ای ځمکې اوبه په ښکته باندې راکاږه د نوح علیه السلام کشتۍ چې شپږ میاشتې دا د اوبو په سر باندې ګرځېده د جودي په غره باندې کېناسته کله چې د جودي په غره باندې را کشتۍ کېناسته نو هغې ورځې ته مونږ د آسان ورځ وایو د عاشورې ورځ ورته وایي حضرت نوح علیه السلام او د هغه امت په هغه ورځ باندې روژې نیول شروع کړل پته ولګېده چې کله نه انسان پیدا دی الله فرمیل مسلمانه ای د رسول الله مبارک امتی روژې مې پتا فرض کړې خو یوازې پتا نه دی ګورې کما کتب علی الذین من قبلکم د هغې خلکو باندې مې هم فرض کړی چې ستاسو نه مخکې و آدم علیه السلام به هم روژې نیوې حضرت نوح علیه السلام به هم روژې نیوې د حضرت موسی علیه السلام دور راغی حضرت موسی علیه السلام چې کله خپل قوم دا د فرعون د علاقې د مصر نویس بنی اسرائیل الله چې کم دی نو فرعون په بحر قلزم باندې غرقه تباه که بنی اسرائیلو له الله نجات ورکه هغه هم دغه د عاشورې ورځ وه موږ او تاسو ورته آسان ورځ وایو په دغه ورځ باندې موسی علیه السلام د موسی علیه السلام قوم روژې ونیوې پته ولګېده چې نبی علیه السلام نه مخکې تمام امتونو باندې دا روژې وې او بیا چې کله نبی علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نبی علیه السلام ولیدل دغه یهود چې کم دی نو روژه نسي د عاشورې په ورځ رسول الله مبارک تپوس وکړه خلک ولې روژې نسی وایي دا پرې یاد کې نسی چې حضرت موسی علیه السلام له او دغه قوم له چې کم دی نو الله د فرعون نه پرې ورځ باندې نجات ورکړی نبی علیه السلام وفرمیل زه چې کم دی په موسی علیه السلام باندې ستاسو نه زیات خوشحالېږم چې الله نجات ورکړی حضرت نبی علیه السلام هم د دې عاشورې د آسان په ورځ باندې روژه ونیوه صحابو ته هم چې کم دی نو حکم وکړه د دې رمضان مبارک روژې لا نه وې فرض شوې
کړي رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو مدینه کې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وکړ یا رسول الله ته چې کوم دی نو بیت المقدس طرف ته مونځ کوه نبی علیه السلام 14 یا 18 میاشتې هغه بیت المقدس ته مونځ وکړ د هغې نه وروسته الله خانه کعبه دوباره چې کوم دی نو قبله کړه کله چې خانه کعبه قبله شوه د هغې نه لږ وخت پس الله چې کوم دی د رمضان مبارک روژې را فرض کړي نو الله فرمیل کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی مسلمانانو ستاسو نه په مخکینو خلکو باندې اوس زموږ ذهن ته را خبر راله چې دا روژه خو یو معروف څیز دی دا خو یوازې دې امت ته نه دي بلکې د کم دور نه الله انسانیت وجود ته راوستی دی د هغې دور نه مسلسل طور باندې روژې را روانې دي اوس په دې روژه کې خوبي سره رب د دې روژې مقصد سره دا څه وجه کیدی چې د سحر نه ماښامه پورې په موږ باندې خوراک څښاک وغیره چې کوم دی نو د دې پابندي تا ولګوله رب د دې مقصد سره د دې چې کوم دی نو نتیجه به صحیح د دې غرض و غایه به صحیح الله د آیت په آخر کې وفرمیل لعلکم تتقون مسلمانانو دې دپاره مې دا روژه په تاسو فرض نه کړه چې تاسو له سزا در کوم چې لوږه او تند تاسو برداشت کړئ بلکې دې دپاره ما په تاسو باندې فرض کړه لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ تاسو چې کوم دی نو تقوادار جوړ شئ تاسو را الله نه یریدونکي چې دی نو دا جوړ شئ پته ولګېده د روژې مقصد چې کوم دی نو دا تقوا ده والتقوا ویسته چې الله روژې فرض کړي په موږ باندې هم زموږ نه مخکینو ممو باندې هم الله فرمیل لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ ور روژه د انسان نه پرهیزګار جوړئ پرهیز چې کوم دی نو موږ څه ته وایو عربۍ کې ورته تقوا وایي پارسي وغیره کې چې کوم دی نو پرهیز موږ پښتو اردو کې ورته هم پرهیز وایو یو ډاکټر له یو مریض لاړ مریض ته چې کوم دی نو ډاکټر ووی چې ستا دا علاج چې کوم دی نو زه کومه خو ته به د غوړو نه هم پرهیز کې ته به د ترخو نه هم پرهیز کې ته به چې کوم دی نو د ترو نه هم پرهیز کې اوس مریض هغه څیزونو ته نه ورنږدې کي ځکه دی وایي زه مریض یم په ما باندې ډاکټر پابندي لګولې ده اوس تقوادار څه ته وایي پرهیزګار څه ته وایي رب کائنات دې مسلمان ته وایي ای مسلمانه ته به د غلا نه پرهیز کې ته به د زنا نه پرهیز کې ته به سترګې غلطې نه استعمالوې د دې نه پرهیز کې ته به چې کوم دی د غیبت نه پرهیز کې ته به د دروغ او چغلۍ نه پرهیز کې بلا چې کوم دی نو منهیات دي د دې څیزونو نه به ته پرهیز کې هم دې ته پرهیزګار وي چې د دغه څیزونو نه ځان بچ کړي الله دا روژه چې کوم دی انسان له دې دپاره ورکړه چې دا مسلمان پرهیزګار جوړ شي تقوادار جوړ شي د هغې وجه سره دا انسان څنګه د روژې په ذریعې سره پرهیزګار او تقوادار جوړېږي الله په دې رمضان مبارک کې په تا باندې حلال څیزونه هم حرام کړل مخکې چې کوم دی د رمضان نه مخکې سحر به تاسو پاسېږئ تاسو به چای وڅښه په تاسو باندې حلال او حرام نه و تاسو به د ماسپښین ډوډۍ وخوړه په تاسو باندې حلال او حرامه نه وه دغه شان تاسو منځ ته منځ به اوبه څښئ په تاسو حلال حرام نه وه همدغه شانتې الله د رمضان مبارک میاشت راوسته په دې رمضان مبارک کې الله وفرمیل ای مسلمانه هغه حلال چې هغه په تا باندې اوس د ورځې خوړل حرام سکل چې کوم دی نو حرام هغه د ماسپښین هغه روټۍ چې مخکې په تا باندې حلاله وه اوس په تا باندې حرامه مازدیګر ټیم کې به تا خوراک کوو په تا حلال اوس په تا باندې حرام همدغه شانتې اوبه به تا ټیم په ټیم باندې څښې مخکې په تا باندې حلالې اوس په تا باندې مکمل طور باندې حرام الله هغه حلال څیزونه هم پرې مسلمان باندې حرام کړل و چې کله د الله په حکم باندې د الله په امر باندې دا مسلمان حلال څیزونه هم په ځان باندې حرام کی د دې نه اخوا د مسلمان دپاره د حرامو نه چې کوم دی نو ځان ساتل دا آسان شول ځکه د رب په حکم باندې د کم ذات په حکم باندې تا حلال هم په ځان باندې حرام کړل حلال دې هم پرېښودل اوس د هغې رب حکم باندې مخکې چې کوم دی اوس هغه صرف تا ته د حرام د پرېښودو حکم کوي انشاءالله اوس د دې نه اخوا به یې ته په اسانه سره پرېږدي نو الله فرمیل روژه مې د دې دپاره فرض کړې ده لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو متقیان شئ او ځکه الله د دې تقوا دپاره د دې پرهیزګارۍ دپاره چې کوم دی نو دا روژه لازمه کړه ځکه تقوا د هر یو څیز اساس دی د کوم یو مسلمان سره تقوا او پرهیزګاري وه د حرامو نه ځان ساته د خدای یره د دې انسان سره وه دې انسان دپاره مخکې چې کوم دی څومره انعامات الله پیدا کړي جنت دی یا دنیا کې چې کوم دی نو رزق حسن دی بهترین رزق دی یا د دنیا عزتونه دي یا د دنیا د مشکلاتو دپاره
لار راوستل دي یا چې کوم دی نو جنت ته راخلیدل دي دا ټول الله پرې تقوا باندې چې کوم دی نو دا مرتب کړي دي اوس دا تقوا وایي څه شي ته تاسو چې کوم دی نو روژه ونیوه تاسو چې کله اودس وکئ نو دا لاړې په مخه باندې توکئ یاره زما چرته اوبه خو تېرې نه شي که چرته کې غاښ پهی نه شي بار بار چې کوم دی نو تاسو لاړې توکئ او ډېر زیات پرهیز کوئ دغه شانتې غاښ چې کوم دی نو څه پکې نښتې دي پېشمني په ټیم باندې تاسو خپل غاښونه صفا کوئ ډېر انتهایي پرهیز چې کوم دی نو تاسو کوئ او ډېر زیات یریږئ هسې نه چې غاښ کې څه نښتي د ورځې هغه راخلاص نه شي او تېر نه شي په دې وجه باندې څنګه چې تاسو دا تقوا دا ځان بچ کوئ د دې نه همدغې ته چې کوم دی نو تقوا او پرهیزګاري وایي حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه دا چې کوم دی د یهودو غټ عالم او بیا وروسته مسلمان شو د مسلمانانو لوی عالم دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به کله کله چې کوم دی نو د کعب احبار نه د مسلو تپوسونه کول یو پیره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې تقوا مطابق د کعب احبار نه تپوس وکړه ورته وایي کعب احباره قرآن کې الله تعالی د تقوا ذکر ډېر زیات کوي ځکه دلته د روژې مقصد هم الله بیان کړه چې په تاسو مې روژې د دې لپاره فرض کړي دي لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ متقیان جوړ شئ دا تقوا داسې شی نو هغه ورته امیر المؤمنین چېرته په داسې لاره باندې ته تلئ چې هلته کې د غنو شپولونه دي د ونو څانګې راښکته شوي دي ځای په ځای باندې راسې غني دي او په منځ کې یو نرۍ غونته کې لار وتېره امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی وایي او په دې لار باندې څو پیرې تلېما ورته امیر المؤمنین دا راته ووایه چې په دې لار باندې چې ته ځې نو په دغه ټیم کې ستا کیفیت او طریقه صحیح عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې داسې جاخي او غني نو هلته کې زه خپله لمن کپړې وغیره راغونډې کړم او دې خوا هم غني راښکتې دې خوا هم راښکتې تنګه لار ده زه کله د یوې غني نه داسې ځان بچ کړم کله د بلې نه داسې ځان بچ کړم کله چې کوم دی نو سر ښکته کړم کله یو خوا شم کله بل خوا شم د دې غنو نه ځان بچ کوم او په مخه باندې ځم نو حضرت کعب احبار رضی الله تعالی ورته وایي وایي امیر المؤمنین تقوا هم دغه شانتې را یو طرف ته شیطان کونډه به راښکتئ بل طرف ته نفس غني چې کوم دی نو راښکتئ بل طرف ته نفسانی خواهشات هر طرف نه په تا باندې راښکدی ته به ځان آخرت ته وررسې د ګناهونو نه به ځان مکمل طور باندې بچکې را بچکې دې خوا شیطان حمله کړي ته دې خوا شوې دې خوا نفس په تا باندې حمله کړي ته اخوا شي ته به ځان آخرت ته چې کوم دی نو دا وررسې هم دې ته تقوا ویلی شي روژه موږ ته راښئ روژه موږ ته راښئ لکه څنګه چې تاسو روژه کې د حلالو نه هم تقوا وکئ د حلالو نه هم پرهیز وکئ تاسو د هغې حلال خوراک نه ځان بچ کوئ کم خوراک چې د پېشمني تا کړی غاښونو کې نښتی دی ته بار بار غاښونو کې ډکوئ روژه مې خرابه نه شي هغه اوبه چې ته خولې ته ور واچې دا په تا باندې مخکې نه حلالې وې اوس بار بار لاړې توکې دپاره یې روژه مې خرابه نه شي همدغه شانتې تقوا به د روژې نه وروسته د حرامو نه کې حرامو نه به هم داسې کرکه کې زما ایمان ته چې کوم دی نو ضرر ونه رسوي نقصان چې کوم دی نو ور ونه رسوي ځکه الله چې کوم دی نو بار بار دې مسلمان ته د دې تقوا حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اے مسلمانانو د الله نه ویریږئ سره خبرې چې کوم دی نو دا کوئ لہذا مسلمان له پکارداري چې په دې روژه کې انتهایی د تقوا نه کار والي او د هغې څیزونو نه پرهیز وکړي کوم چې الله د مخکې نه هم حرام کړي د افسوس خبره دا ده چې موږ مسلمانان هغه څیزونه چې د مخکې نه حلال موږ خو په ځان باندې حرام کړل اوبه مخکې حلالې وې موږ حرامې کړې مخکې خوراک په موږ باندې حلال موږ په ځان باندې اوس چې کوم دی نو حرام که هغه شی چې د روژې نه مخکې هم حرام و هغه موږ په روژه کې په ځان باندې چې کوم دی نو دا حرام نه که د هغې نه موږ تقوا او پرهیز چې نو دا ونه که هغه څه شی هغه په ژبه باندې غیبت کول د مخکې نه هم حرام اوس په رمضان مبارک کې هم حرام مسلمان خولې ته بوکه ور واچوي ځان ټوله ورځ د تندې او د لوږې نه مړ کړي هغه حلال څیزونه خو ده په ځان باندې حرام کړل خو مسلمان منګه وسومې نو 3-4 کسه ملګري شي په دغه غیبت باندې چې کوم دی نو د اختی منګه وکتل 3-4 کسه ملګري شي یو بل ته چې کوم دی نو دروغ وایي چې د مخکې نه هم حرام هغه حرام شی مسلمان چې کوم دی نو په روژه کې په ځان باندې حرام نه که د نبي علیه الصلاۃ والسلام د روایاتو ذخیره پورته کوي تاسو د نبي علیه الصلاۃ والسلام روایت لږ وګورئ چې د دې ژبې په باره کې نبي علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایلي د دې غیبت په باره کې نبي علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایلي
نن چې کم دی په تا باندې مخکې دا د ساوري غوښه دا د غوا غوښه او د میخې غوښه دا د ګډ او د بزي غوښه چې کم دی نو دا حلاله وه روژه کې په ځان باندې حرامه کړه اوس یو مسلمان دی پر لاره کې مړ پروت دی دغه غوښه خوړل د روژې نه مخکې هم په تا باندې حرام روژه کې هم په تا باندې حرام دغه غیبت چې کم دی نو الله قرآن کې سورې حجرات کې وفرمیل ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت په نه کوئ ځکه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا تاسو کې یو سړی دا خبره خوښوي چې دی د خپل مړ رور مسلمان غوښې وخوري یو انسان دی د په کور کې د رور مړ شه او کله چې رور مړ شو تا دې رور له چاړه ورکړه په لاس کې چې واره ستا دا رور چې کم دی نو دا مړ دی دی ښه جسیم دی او د ده غوښې ډېرې زیاتې دي الواله د ده نه را ټوکړې چې کم دی نو پرې کوه دا غوښې خوره کم یو مسلمان دی چې هغه به داسې وکړي هېڅوک داسې نه کوي الله فرمایي فکرهتموه دا خبره خو تاسو بده ګڼئ بیا چې کم دی نو غیبت کول دا خو هم د مسلمان رور غوښې خوراک دي بیا د دې نه ته ولې نه قلارېږئ تا خو هغه شی چې د مخکې نه په تا باندې حلالو روژه کې خو تا په ځان باندې حرام که خو هغه شی چې د مخکې نه حرامو هغه د روژه کې هم په ځان باندې حرام نه که په دې وجه چې کم دی د رسول الله مبارک روایات دي حدیثو مبارکه او ذخیره چې کم دی نو ډکه ده هغې کې به څو روایت تاسو ته په نظر باندې راشي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله فرمایي یو څو څیزونه چې دا د مسلمان روژه ماتوي هغې کې یو ګری مسلمان خبردار غیبت هم ذکر کړی چې دا د مسلمان روژه ماتوي الان کې علماو د دې تاویل کړی دی چې د روژې ماتولو نه مقصد دا نه دی چې روژې مکمل طور باندې ختم شوه دی به اوس خوراک شروع کی د ده غاړه چې کم دی نو ساقطه شوه خو روژه باندې چې الله څه ورکول هغه هر سره ستا د لاسه چې کم دی نو زایل شول کم انعامات الله په روژه باندې مرتب کړو فضیل اعمال کې ته تعلیم کې بار بار هغې کې چې الله کم انعامات ذکر کړو هغه انعامات تېره لاسونه وینځل خالي لاس له چې کم دی نو لاړې صرف غاړه دې ساقطه شوه په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې یو کس راغی یا رسول الله زما چې کم دی نو کور کې 2 زنانه دي هغه زنانو روژه نیولې ده د روژې په حالات کې راسې حالت ته ور رسېدلې دي چې بالکل مرګ ته ور نږدې شوې دي دا خبره ذهن کې یاد وساتئ روژه انسان کمزوری کوي نه روژه د انسان پر جسم کې تقویت پیدا کوي انسان چې دی نو دا مضبوطوي روژه چرته انسان کمزوری کوي نه دا د انسان د بدن نه امراض او مرضونه چې کم دی نو دا ختموي نبی علیه الصلاة والسلام ته پته وه روژه خو انسان مرګ ته نه نږدې کوي روژه خو انسان قوي کوي مضبوطوي روژه خو د انسان مرضونه چې کم دی نو دا سیزي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یو روایت کې وفرمیل صوموا تصحوا تاسو روژې نه صحیح صحت جوړ کړئ صحت چې کم دی نو بیا مومئ په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام ته د وحي په ذریعې سره ویلی شي چې یا رسول الله دا کم سړی چې راغلی دی او د کور د زنانو شکایت کوي چې روژې او روژې مرګ ته ور قابو کړی دي دغه زنانه راوغواړه دیو دې الټي وکړي اوس په پته ولګي چې دا ولې دې روژې دومره خرابې کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام یې راوغواړه کله چې هغه زنانه راوغوښتې نبی علیه السلام صحابو ته یو لوښی راوړی یو لوښی راوړی شو هغه زنانو ته مخکې کېښودی شوې دې کې الټې وکړئ الټې کم دی چې موږ له راځي خېټه خو کې څه نشتی بالکل نهر یو د هغې د وجې نه خو موږ روژې خراب کړي وو که نه نبي علیه الصلاة والسلام یې وکړې الټې کله چې هغه زنانو الټې وکړې په الټو کې د وینو قطرې راووتې هغه الټو کې د غوښو ټوکړې راووتې نبي علیه الصلاة والسلام دې زنانو ته وې تاسو ته پته شتې دا ټوکړې د چا د بدن دي دا وینې دا قطرې د چا د جسم دي دا د پلانې زنانه د جسم د غوښې ټوکړې دي د هغې د بدن د وینو قطرې دي معلومیږي دا روژه په خوله باندې تاسو د هغې غیبت کړی دی دیو بالکل قایله شوې او موږ غیبت کړی دی نن پته ولګېده الله وفرمیل ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت مه کوئ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ولې تاسو کې یو سړی دا خبره خوښوي چې دی د خپل مړ ورور مسلمان غوښې چې کم دی نو وخوري فکرهتموه خو بدې ګڼې بیا چې کم دی نو غیبت نه ولې له قلارېږي نو د افسوس خبره ده الله روژه د دې لپاره لازم کړې وه لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګاران شئ مسلمانه د حلالو نه خو تا پرهیز وکړه د حرامو نه پرهیز چې کوم دی نو دا ولې نه کې رسول الله مبارک ته یو څو کسان مخې له رالل د نبي علیه الصلاة والسلام سره خبرې کوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته هلکه یو انسان د غوښه وخوري او بیا د غاښونو کې ډکې نه وي خلال دې نه کوي دا خولر انسان د غاښونه ډېر زیات بد ښکاري هلوالې ډکې روالې غاښونو کې خلال وکړي یا رسول الله موږ خو غوښې لیدلې نه دي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل ما تر پلانې سړي د جسم
قسم هغه غوښې ستاسو غاښونو کې ښکاري پته ولګېده تاسو ردیو چې دی نو دا غیبت کړی دی. نو لهذا مسلمانانو خبردار تاسو له حلالو نه خو پرهیز وکئ د هغې نه خو تقوا راله. اوس چې کوم شی د مخکې نه حرامو تا د هغې نه پرهیز چې کوم دی نو ونه که نو ستا روژه به څه روژه او بیا د زنانو د واقعې نه موږ ته پته ولګېده دا فساق او فجار چې کوم دی د مازدیګر کې په تندي 12 بجه وي. تاسو لاړ شئ دې بازارونو ته دې بازارونو کې هر مازدیګر چې کوم دی دا خلک یو بل په چړو باندې روژه کې وي. هلکه دا ولې دی روژې چې کوم دی دا څنګه روژه ده چې تا چړو هم راواغسته او ستا مازغه دومره کار نه کوي ته چې کوم دی نو قتلونه هم وکړې. دا هم هغه خلک دی چې تمام ورځ د خلکو غوښې خوري ځکه چې کوم دی د دې په وجه باندې روژه په ده باندې سخته ده. نو د خپلې خولې به لږ کنټرول وکړې لعلکم تتقون. الله فرمیل دې لپاره مې روژه لازم کړې چې ته تقوادار جوړ شي ته پرهیزګار جوړ شي. د هغې څیزونو نه به هم روژه کې پرهیز کې کم څیزونه چې الله د مخکې نه چې کوم دی نو دا حرام کړو. غیبت په مکمل طور باندې پرېږدئ او اورئ به هم نه ګورئ ښه کم یو مجلس کې غیبت کېږي هلته سره اړو ورځئ هم ځکه چې د اورېدو او د ویلو دواړه یو شان جرم لري. خالد ربعي چې کوم دی نو یو تابعي دی دی وایي زه په یو محفل او مجلس کې ناست یم خلکو د یو سړي غیبت شروع کړه. په دې ټیم کې شریعت تا ته دا وایي چې د خلکو دا روح بل طرف ته واړوه دا خبرې دا مجلس بدل کا دا خبره بل طرف ته بدله کا او که نشي بدلولی د هغه ځای نه پاسه. خالد ربعي وایي زه د هغه ځای مجلس نه پاسېږم زه چې کله یو شبه پس واپس رالم ما شاید خلکو را پردی غیبت پر مجلس کې بس کړی. زه چې کله رالم او مجلس کې کېناستم نو واقع د خلکو غیبت بس کړو. یو شبه پس یو بل سړي بیا غیبت شروع کړه. ما یې که بیا پاسم ملګري به چې څه کېنې او پاسې زه کېناستم د هغو سره ما یو څو خبرې چې کوم دی د غیبت واورېدې. زه بېګاله لاړم وده شوم په خپل کټ او بستره باندې زه خوب وینم یو سړی دی یو حبشي انسان دی پر سر باندې د غوښو یو خانه کې ایښودی راغی ما ته مخکې غوښې کې ایښودی ما ته وایي چې دا غوښې واله خوره ما غوښو ته وکتل انتهایي تورې دی او بدبویه دي. ما رې غوښو ته ښکته نظر لږ غونته کې جوور وکړه ما ورته وایي چې دا غوښو بدبویه دي ما ته خو داسې ښکاري لکه دا چې د خنزیر غوښې. ما ته یې خوب کې دغه سړی وایي کم چې حامل درې خانه کو زما مخکې دا خانه کې ایښوده ما ته یې دا غوښې وخوره ما ورته یې دا غوښې خوره خنزیر لګي وی او بالکل دا د خنزیر غوښې لګي. ما یې ورور زه مسلمان یم مسلمان باندې خنزیر غوښې حرامې دي ما ته یې ښه له مسلمانې د خنزیر غوښې حرامې دي او د مسلمان غوښې خوړل حلالې دي. ما ته فورا ذهن کې رالل چې پرون ما هغه محفل کې چې کوم دی د بل د خولې نه د غیبت یو څو جملې اورېدلې وې ما ورته وی غوښې ما نه وې خوړلې اخو بل ملګري خوړلې ما غیبت نه و کړی. ما ته وی چې تا خو اورېدلې او که نه د ویلو او د اورېدلو یو شان چې کوم دی دا چې کوم دی نو سزا ده. ما ته دا غوښې به خورې خالد ربعي وایي زه انکار کوم غوښې به نه خورم. ما ته خامخا به یې خورې. دې سړي زما لاس ونیول یوه ټوکړه یې درې بدبوی او ګنده غوښو راوچته کړه او ما تېرې خوله کې چې کوم دی نو رامنډله ما چې کوم دی نو د ده لاس اخوا کول تر دې پورې ما له الټې رالې. کله چې ما الټې وکړې زه رایق شوم او کله چې رایق شوم زما پرې خوله کې د خنزیر د غوښو چې کوم دی نو دا خوند دی. زه پاسېدم اوبه که څکم نو د خنزیر د وینو خوند دی پکې ځکه خوراک کوم نو د خنزیر د غوښو خوند دی پکې. ما پوره یو میاشت دپاره چې کوم دی نو خوراک کوو د هغې هغه ذایقه به په ما باندې د خنزیر د غوښو لګې راک چې هغه خوب کې سړي ما له د خنزیر غوښې په خوله کې راکړې وې. هغه خلک چې کوم دی نو پاک خلک وو الله په معمولي غلطۍ به هغو له تنبیه ورکوو. نن سبا موږ او تاسو چې کوم دی نو مانوسه یو زموږ د خولې ذایقه د غیبت سره ختمه شوې ده زمونږ د پوزې هغه قوت شامه چې کوم دی دا د غیبت سره چې کوم دی نو خرابه شوې ده ځکه موږ او تاسو سره دې هېڅ پته ګورې نه لګي. ځکه د الله رسولو فرمیل کوم یو انسان چې دروغ وایي څو ځایه پورې چې کوم دی نو پرشتې د بدبویۍ نه تښتي د دې انسان د دې خولې نه بدبویي ځي. موږ او تاسو وکتل دروغ وایو محفل کې د خولې بدبویي موږ نه محسوسو ولې چې دا فضا داسې ګنده شوې ده دا دومره خسخا شوې ده زمونږ او ستاسو د غیبت او دروغو د وجې نه چې اوس چاته سره پته لګي هم نه زمونږ د پوزې هغه قوت چې کوم دی د دې سره مانوسه واده شوی دی. لهذا الله روژه د دې لپاره لازم کړې وه لعلکم تتقون دپاره چې تاسو چې کوم دی پرهیزګاران شئ. نو انشاءالله د هغه څیزونو نه ورځ کې مونږ پرهیز کوو چې الله د مخکې نه حلال کړو. انشاءالله عزم به کوو چې د هغه څیزونو نه به هم پرهیز کوو چې الله د مخکې نه هم حرام کړو. رمضان مبارک کې چې کوم دی نو دا هم حرام دي ځکه رسول الله مبارک یو موقع باندې صحابو ته وفرمیل چې الصوم
الصوم جنتون دا روزه چې کم دی مسلمان د پاره ډال دی ځکه ډال دی چې مسلمان ځان پرې د الله د غضب نه بچ کوي ځان پې د شیطان نه بچ کوي ځان پې د خپل نفس نه بچ کوي همدغه شان د قیامت په ورځ به پې ځان د جهنم د اوره بچ کوي الصوم جنتون دا روزه او ډال دی خو د الله نبي وفرمیل تر څو پورې مسلمان دا ډال په خپله باندې ونه شلی صحابو تپوس وکړي یا رسول الله دا ډال په څه باندې شلیږي نبي علیه الصلاة والسلام دوه خبرې ذکر کړې نبي علیه السلام وفرمیل د روژې دا ډال دا په دوو څیزونو باندې شلیږي یو په غیبت باندې او بل په دروغو باندې پرې باندې مسلمان روژه چې کم دی نو دا خرابېږي لہذا مسلمانه ځان چې کم دی نو وساته ځان د اورېدو نه هم د غیبت او د دروغو نه وساته ځان د ویلو نه چې کم دی نو دا هم وساته ستا روژه به هله چې کم دی نو دا روژه که نه که تا خولې تر سهار نه ماښامه پورې بوکه لګولې د الله د رسول هغه روایت وره نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل ډېر روژهدار داسې دي سیوا د ماښام په ټیم کې سیوا د لوږې تندې نه نورې سم په لاس باندې ورنشي علماو لیکلي چې دا کم خلک دی بعضې علماو دا هغه خلک دی چې روژه خو ونسي په حرام مال باندې ماتږي بعضې وایي دا هغه خلک دی چې روژه خو یې نیولې وه د خوراک او څښاک نه خو ځان چې کم دی نو منع کړو خو پردی غیبت بیا هم جاري و دروغ بیا هم چې کم دی نو دا جاري و نو لہذا الله روژه د دې لپاره لازم کړې وه لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ نو انشاءالله موږ به ځان ته ګورو تاسو خپل ځان ته لږ سوچ کوئ چې مخکې ما کم دروغ وې مخکې ما کمه چغلي کوله مخکې ما کم ګناونه کول زه چې کم دی د هغې نه اوس پرهیز کوم او که نه کومه که ستا مخکې کم ګناونه دی اوس هم جاري دي ته پوه شئ زما دا روژه چې کم دی هغه مقام ته نه ده وررسېدلی چې ما چې کم دی نو متقي او پرهیزګار کړي په دې باندې محنت وکړه لږ پرې خپلو سترګو باندې غور او فکر وکړه لږ دې ژبې باندې غور او فکر وکړه لږ پرې غوږونو باندې غور او فکر وکړه لږ خپلو اداګانو طرف ته لږ نظر چې کم دی نو دا ور وګرځوه لہذا الله د دې لپاره روژه لازمه کړې وه نو انشاءالله مسلمان دی هغه ډېر زیات احتیاط کوي په دې کې چې هسې نه چې زما لوږه تنده زه خو تکلیف چې کوم دی نو برداشت کوم او په دې نیت باندې لګیم چې الله به ماله اجر راکوي هسې نه چې زما د دې ژبې د وجې نه چې کوم دی زما هغه ایمان ختم نشي زما هغه روژه چې کوم دی نو ختمه نشي دا ژبه چې کوم دی عرب وایي چې جرمه صغیر ولکن جرمه کبیر د دې دا شکل ګوره ډېر وړوکی دی خو د دې جرم ډېر زیات لوی دی ښه تاسو وګورئ امت کې د نبي علیه الصلاة والسلام پسې امت کې د ټولو نه لوی هستي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به څه کول صدیق اکبر به خپله ژبه پرې خوله کې راسې تاو کړه دې له به یې سزا ورکوله او دغه شان دی چې کوم دی صدیق اکبر به دې خوله کې یو کاڼی نیولی و وی چې عام ټیم کې زما د خولې نه خبرې نه وځي کله به ضرورت پیښ شو هغه کاڼی به یې راواز خبرې به یې وکړې ولې صدیق اکبر خو دومره لوی هستي را خو هغه ته پته وه چې جرمه صغیر ولکن جرمه کبیر د دې دا شکل خو ډېر زیات وړوکی او دوه ګوتې ژبه ده خو جرم یې چې کوم دی نو ډېر زیات دی ګورې ښه انتهایي درجې جرم یې دی د الله رسول چې کوم دی نو وفرمیل کله کله محفل کې یو انسان بل انسان ته خبره وکړي چې دا ملګري زه وخندومه خدای د ځان نه خبره نه وي د دې خبرې په بنیاد باندې د ځان د جهنم دومره یخ ته وررسولی لکه څنګه چې د مشرق او د مغرب په منځ کې چې کوم دی نو فاصله دومره دی د جهنم کندې طرف ته ښکته ورکو شوی نو مسلمانه خصوصا په دې روژه کې د ژبې ته لږ سوچ کوه کومه خبره چې ته راوباسې ته سوچ کوه زما د دې روژې دپاره چې کوم دی دا خو د تبر حیثیت خو نه لري که نه زما د روژې دا ډال خو دا خبره چېرته نشلی که نه په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل د دې ژبې په باره کې د رب نه ویرېږئ د دې ژبې په باره کې د رب نه ویرېږئ او کله چې مسلمان سار راپاسي د دې انسان پر جسم کې 360 جوړونه دي دا 360 جوړونه دا اندامونه چې کوم دی د ژبې طرف ته متوجه شي چې ژبې د خدای نه ویرېږه کم طرف ته چې ته روان یې موږ درپسې روان یو که ته هلاکت ته ځې موږ هلاکېږو که ته سمه روان یې موږ سم چې کوم دی نو روان یو ژبې د خدای نه ویرېږه لږه سیره چلېږه ځکه د دې ژبې مثال چې کوم دی پر تمام جسم کې چې کوم دی په شان د سټیرنګ دی سټیرنګ کم خوا تاوې غونډ گاډی هغه سیټ ته تاویږي ژبه کم سیټ ته روانې جسم هغه سیټ ته رواني نه دا خبرې ما دې پورې وکړې چې اکثر زمونږ پښتانه خو روژې ډېرې زیاتې ګورې نسي روژه باندې ځان چې کوم دی نو وجنې سر پې ورکوي روژه بلکل نه پرېږدي که مونځ کې او که
نه پرې باندې ځان قرباني خو دغه ځای کې د ژبې چې کم دی نو اکثر زمونږ پرتوغاښ نه وي لګیا او ژبه باندې غیبت دی چغلي دا دروغ دی او هغه روژه چې کم دی سیوا د ماښام د لوږې تندې نه سیوا نورې سوم په لاس باندې را نشي نو پرې باندې لږ غونده کې پرهیز وکئ کله چې تاسو پرې باندې پرهیز پرې روژه کې وکړه نو انشاءالله آینده 11 میاشتې چې کم دی نو الله به ستاسو ژبه په خپل زامان کې ساتي ځکه دا روژه د 11 میاشتې دپاره یو ماډل او نمونه ده په دې کې دا روژه څنګه تېره کړه آینده غونډ کال چې کم دی نو په هغې طریقې سره به ستا میاشت چې کم دی نو هغه شانتې روانوي الله دې موږ له پر یو څو خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي الله دې زمونږ سترګې زمونږ ژبه زمونږ غوږونه زمونږ جواري اندامونه په خپل زامان کې وساتي الله دې زمونږ دا روژې د قبولیت درجې ته ور ورسوي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین